بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور رشید علي. ملګرو زه نن ناست یم د یو داسې ورور سره چې هغه هېڅ وس نه لري او ملګرو دا به په خپله زباني تاسو ته خبرې وکړي آیا چې تاسو یې واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. وروره ستاسو څه نامه ده؟ زما نوم جان محمد نه مې دی، چرګې راته وایي خبره نه ده، یا چرګې او یا جان محمد یو شی دی. چرګې دا راته ووایه چې څو بچي لري؟ شپږ بچي مې دي. د روژه کې داسې څوک درغلي چې ستاسو سره یې تعاون کړی؟ او راغلي دي، خو ګاونډیان بس څه ماته ګوډه چې څه وس کېږي ماښام کې هغه راوړي او نور څه درک نه لګي. بل ګاونډیان نه الله هم پاک او دلدار هم پاک او د الله سرې ته پراته دي او دا ګاونډیان ټول په دې هغه زموږ نه زیات غریبانان دي هغه، خو هغه په دې پوهېږي چې دا نور هلاکېږي هلاکېږي او د هلاکېدو سره مخامخ دي او د خپلې خولې مړۍ نیمایي زموږ سره خپلې خولې نه راخلي، د خپلې خولې نه دغه کوي بندوي او زموږ ته را مقرر کړي د نو دومره د اندازې پورې چې څوک که د نن مقام کې څوک خیرات ګټي نو خیرات په بوزه کې هم ګټلی شي او په روژه کې هم ګټلی شي، خو د روژې بېله درجه ده، د دې بېل ثواب دی. د دې ثواب چېرته د بوزي بېله درجه ده او د روژې بېله ثواب ګټل دي. بس ثواب د لوټ مار چې ورته خلک وایي که نه وایي دا لوټ مار دی ثوابونو. همدا میاشت ده، په کال 12 میاشتې دی، 11 میاشتې بوزی او 1 میاشتې روژه. خو دا د رمضان دا خو بېله میاشت ده، خو الله پاک یې چاته د خیرات د ګټلو په حساب باندې چاته الله ورنصیب کوي او که چاته د الله د بخلو مغفرت ورنصیب کوي همدا میاشت ده. بله یو کال 12 میاشتې دی، په 12 میاشتو کې هم تا بخلی شي، په 12 میاشتو کې هم ستا خیرات کېدی شي. هغه شان خیرات ګرانو کتونکو د ده دا خبرې تاسو واورېدې او زموږ یو ورور به یې وله 1000 روپۍ را لېږلي دي، نو هغه ورور به یې ته خصوصي دوا کوه. زه یې نوم نه علم، هغه د بړغه اوسېدونکی دی، خو نوم یې نه علم، هغه ته خصوصي دوا کوه. بس رب العزت دی د دواړو جانو خدمت دی، الله پاک ستاسو د ټولو وکړي. الله ته دې هغه ورور ته دوا کوه کوم چې دله پیسې را لېږلي اکثر ورور ته دوا کوه. رب العالمین دې ستاسو خدمت وکړي د دواړو جانو او د هغه دې الله خدمت وکړي د مور او د پلار او د خاندان او د بچو پورې. رب العزت ته د دواړو جانو خدمتګار شي، الله ته یې وبخښي، د بخلو مغفرت ور نصیب کړي او دې مخلوق ته رسول پاک دې سپارښت وکړي. الله تا ته دې قبوله منظور شي. ټیک شو. ګران کتونکو تاسو ولیدو دا چرګې او الله دې وکړي چې ستاسو دا ویډیو خوښه شي. دا یو ډېر بېوس انسان دی او د رمضان مبارک میاشت د داسې بېوسو د میاشتې په خاطر دی الله پاک تاسو باندې چې کم قهر وي، کم غضب وي، کم عذابونه وي، کم مرضونه آفتونه دي، الله دې په خپلې درګاه ته نویسي. کم شور شر وي فساد دی، الله دې خپلې درګاه ته نویسي او ځان سره الله امانت وساتي. ټیک شو. الله پامان بخانه غواړو د الله